د خیبر پښتونخوا حکومت قبایلی ضلعو په قانوني قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس اف پیس اختیارات ورکول اعلامیه جاری کړې ده. وکیلان وایي چې دا قانون به پیښور های کورټ کې چیلنج کوي. حکومت چارواکي وایي چې ډیپټي کمشنرانو ته دا اختیارات ځکه ورکړي چې په قبایلی ضلعو کې د پولیس نظام نه وي دی او د اف آی آر لیکلو کې خوب ورته مسلې پیږي. پس 18 مارچ د خیبر پښتونخوا حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د قبایلی ضلعو باجوړ مومن خیبر کورم اورګزی شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس اف پیس اختیارات ورکړل شوي. دا اختیارات د پخوانو قبایلی ضلعو لپاره د پیښور کوهاټ بنو لکی مروت ټانګ او ډیر اسماعیل خان ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي دي. د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي وایي چې د خیبر پښتونخوا د ملنور ضلعو کې د سی آر پی سی 1309 ماده لاندې د اختیارات عدالت سره وی خو په قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شول کم چې داین آرټیکل 115 د درېمې ماده خلاف ورزي ده. نو موري ویل چې وکیلان به د دې قانون خلاف پیښور های کورټ کې ریټ پیټیشن داخلوي. د صوبې نورو ډیپټي کمشنرانو سره داسې کم اختیارات نشته. عدلیه او انتظامیه د یو بل نه جدا دي. د عدلیه په اختیاراتو قدغن نشي لګول کېدی. د وکیلانو د اتحادیې مشر رشید احمد وایي چې د جسټس اف پیس قانون په سی آر پی سی د 1393 د لګول کیږي. خدا به د خغه سیمو د پاروي چرته چې ورته ضرورت وي. د دې قانون لاندې په قبایلی ضلعو کې به د پولیس زیاتره اختیارات ډیپټي کمشنر ته ورکړل کیږي. د مومن قبایلی ضلع نه د حکومت مخالف عوامي نشنلګون غړي نثار مومن وایي کو ډیپټي کمشنرانو ته د اختیارات ورکول ګټور دي نو د صوبې یا عمل نور برخو کې ولې نه ورکړل کیږي. نو موري وایي چې دوی اندېښمن دي چې قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته بیا خغمره اختیارات ورکړل کیږي کم چې د اف سی آر په وختونو کې پولیټیکل ایجنټانو ته ورکړل شوی وو. زبر دې قانون پړه په اسمبلی کې هم خبرې کوم پکار چې دلته پولیس نظام مضبوط شي نه چې اختیارات بل چاته ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو د محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پریکړه په قبایلی ضلعو کې به اوس عملی شوی. پولیس نظام کې د ورپېو مسلو په خاصه توګه د اف آی آر د اندراج د دستاویزات او تصدیق او قانوني مقاصدو لپاره د ذاتی پیژنګلو په لړ کې شوی ده. تر دې وړاندې په الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن یا د شخړو د خواري متبادل نظام باندې هم نیوکه کېدی چې د صوبې د نورو سیمو نه قانون په قبایلی ضلعو کې بدل دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400